زما دوستان دی رشتہ داران مې دي زه یو ځل په چکر بوتلی وم کراچۍ ته د کراچۍ نه دی خوا حیدرآباد ته رالو او بیا هلته یو ښار دی میرپور ورته او د میرپور نه داسې میرې شولګرې دی لرې د هغوی پټي و هلته لاړو چکر هم وه هلته م چې وکتل نو په جوماتونو کې یو لیشت او دوه لیشتې ګیا ولاړه وه دا درب وربندو مې لکه دا ولې وی دلته څوک مونځ نه کوي په مانځه څوک پیږي نه مونځ چاله ورځي نه اوهو د روژې په میاشت کې هلته باقاعده ودونه وي په رمضان کې او دقسې 10-12 بجې ډوډۍ شروع شي او ټول خلک را رواني روټۍ خوري او ځي دا پروی نه چې دا خو د روژې میاشت د روژې په میاشت کې په میلو کې باقاعده شربتونه خرڅېږي او اوټلې کولم وي او دنیا ور روانه دا ولې هلته عالمان نشته زما یو رشته دار دی هغه راته وی زه یو ځل راتلم یو سړی راغی چې حاجي صاحب ته 400 ته دی ما ویو وی ښه چې دی زما په پلار جنازه وکړه بیا به لاړ شي پلار یې ناجوړه ما وی ولې بابا دې مړ شو څه وی نه مړ خو نه دی خو اډوانسو کې پراله جنازه وکړه هلکه ظالمه پلار دې جمدی دی او جنازه پکې نو وی که ته لاړې او ستا نه پس دې مړ شو نو بیا به په جنازه څوک کوي دا حل دی زمارونو چې د دین قدر نه چا پړه کې د هغه په قدر کې به د عالم قدر وي چې د قرآن قدر د چا په زړه کې نو د هغه په زړه کې به د ملا او د قاري او د حافظ قدر خامخا تاسو ته هم دا وایم چې د علماو قدر کوئ د علماو عزت کوئ د علماو احترام کوئ د پټکي عزت کوئ د ګیري عزت کوئ او د قرآن شریف قدر کوئ قسم دې په خوند به په قبر او په آخرت کې پوه شي یو سړی نیک سړی کور کې به خپل لمونځ کو تهجد به کول خو څه کار روزګار به نه کو بس کار روزګار ورته نه میلاوېده نو د ده او د ښځې به روزانه جنجال و ښځې به ورته وې د خدای بنده مزدوري کوه چې ته په هفته کې به یو ځل مزدوري میلاو شوه ډوډۍ به یې راوړه او ښځې به یې ټول عمر دا وچې ډوډۍ او دا ټماټر مماټر ټکول او په دې به یې ګزاره کول یا د خدای بنده بچي دي وږي دي نار دي کار کوئ ښځې زه څوک هم باروزم ما باندې څوک کار نه کوي دیاړې نشته څوک یو ځل یې خوب ولید خوب کې ورته چا وی چې پلانکي ځای ته به لاړ شي هلته یو تیږه ده او د هغې تیږې لاندې 100 درهمه پراته دي دا روچت که دا ستا دپاره تحفه ده نو دی په خوب کې دا سړي نه تپوس کوي وی برکت پکې شته که نه هغه وی برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار چې سار راویښ شو ښځې ته یې وی دغسې خوب مې ولید هله شا به ورشه 100 درهمه خو داسې دي لکه دې زمانه کې چې یو 10 لکه روپۍ وي د هغه زمانې په حساب 100 درهمه ډېر شی 10 درهمه چې به چا پټ کړ لاس به یې ته پرې کړم وی شابه سړیه زر د بچي دینار دی وی نه ما ته خوب کې تپوس وکړه چې برکت پکې شته او که نه هغه وی برکت پکې نشته نه یې راغله چې برکت پکې نه څه رالم چې برکت نه خدا معنا چې یا به ته ناجوړه کېږي اوس په تا به لګي یا به زه ناجوړه کېږم په ما به لګي یا به مې بچې اوس د کوټې نه راوغورځېږي په هغه به لګي نو څه پې کوم سړیه ته برکتونو پسې ګرځې او موږ په خېټه نار یو نیک بخته برکتونه پرېږده ورشه نیک بازار ته لاړ شه اوړه موړه غوړي مړي چینې چې هغه زمانه کې څو راوړه ناز ښځې چې برکت پکې نه یې راوړه ښځه کښېنه برکتونو پسې ګرځه ته هم نار نور ګرځه او موږ به همدغسې سبا بیا خوب ولید همغه سړی ورته وایي پیسې دې روانه غشتې وې نه وی ولې وی تا وی چې برکت پکې نشته چې برکت د الله نه معنوي طاقت دی چې هغه نه څه پې کوم وی ښه داسې وکړه چې ورشه
پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او دی نښه ده هغه اوچته که 10 درهمه به پرته وي دی ورته وي برکت پکې شته که نه وی نه وی نه میری پکار سارې ښځې ته نو ښځه ورته وي د خدای سپېرل سلو نه 10 شی راغی ورشه دا 10 راوړه اوږې یو ته برکتونو پسې ګرځې زمونږ خېټه چینګېږي او د بچو خېټه دې چینګېږي وی ښځو چې برکت پکې نه چې ګوتې نه ورو ای سړیه دا برکت څوک دی دا څه شی دی دا د خدای طاقت دی چې په لږ شي کې واچي یو سړی لاړ ډاکټر نه او هغه ته د 10,000 دارو لیکل او په هغې جوړ نه شو برکت پکې نشته یو سړی ډاکټر له لاړ او هغه ورته د 200 روپو دارو لیکل او الله پکې شفا دن اچولي برکت پکې د خدای پې جوړ کړي زموږ دا مشران چې دعاګانې کوي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل ام سلیم راله بیبي ده حضرت انس د ام سلیم زوی دی حضور پاک یو ځل فرمایل وی یو ماشوم مې پکار دی چې زما خدمت وکړي ابو طلحه لاړ ام سلیم ته وی حضور پاک یو بچی غواړي د خدمت لپاره او د انس خيار دی نه ورکو شب زر بوزه دی د 10 کالو د پټینې حضور پاک له راوست وی د الله رسول دا بستا خدمت کوي دا راکوټې دی خو خيار دی حضرت انس 10 کال د حضور پاک خدمت کړي 10 کال یو شان لکه د بچی وسره تیر کړي دي او په دې 10 کالو کې دی وی چې حضور پاک خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین 10 کال خدمت مې کړي دي فما قال لي اف قط په دې 10 کالو کې ماته د خولې نه اف قدرم نه دی وستلی نو یو ځل د مور راله ام سلیم نو حضور پاک ته وی دا الله رسول انس خادمک ستا خادم دی ادعو الله له د خدای نه ولا لږه دعا وغواړه که الله اکبر رسول الله مبارک څه دعا غواړي اللهم بارک له فی عمره وولده وماله یا ورزقه برکت دی وکړه دیو نه وی چې خدای عمر ولا زیات کې دیو نه وی زد فی عمره یا نه دی ویل اکثر ماله یا نه دی ویل چې مال ولا ډیر کا اکثر ولده نه وی چې بچی ولا ډیر کا بارک لفظ وی چې خدایا دل پر رزق او په مال کې برکت واچو چې لږ وي خیر دی خو چې کار پې ډیر وشي عمر کې برکت واچوا چې عمر ډیر دینی خیر دی خو چې بل سړی په 100 کالو کې څومره عبادت کوي چې دی په 10 کې غمر وکړي بچو کې برکت واچوا د یو سړي به 50 بچي وي چې هغه مره فایده به پکې نه لکه د په دا 50 کې چې څومره اصل برکت چې مال کې د برکت نی سوړې به ورته ډېرې وي په دې سوړو به دا مال وځي جمع کېږي به نه او برکت سوړې به بندې وي لږ مال کې به خیر او فایده ما ته خلک وایي تاسو مولیان یو ځل مې خبره کوله مې لکه ګورې زموږ د مولیانو تنخواګانې نشته بچو باندې علم وکې ډوډۍ به خدای ورکوي تنخواګانې منخواګانې نشته مې زموږ د غټ قاري او د غټ مدرس 4,000 تنخوی چې غټ شیخ الحدیث 6,000 چې ته کراچۍ کې که ډېرې وي به خو زموږ په پښتونخوا کې دغه 15,000 او 10,000 او 12,000 او 8,000 چې ډېر غټې 6,000 ګنې 4-15,000 یو بابا ما ته وایي وی 4,000 تنخوا مې او وی دا د میاشتې معنا دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي مې باباجي خخ کولې اوهو من خو 8,000 تنخوا لو او میاشت کې قرضدار یو چې میاشت پوره شي د دکاندار نه پټېږو او تاسو وایي په 4,000 زمونږ ګزاره کېږي مې باباجي خبرې ته غوږ کېده په دې 4,000 کې موږ له خدای ډوډۍ هم راکوي په دې کې خدای جامه هم راکوي په دې کې هم خدای حجونه عمرونه هم بوځي هلکه 4,000 پاکستانی دي که ډالري دي نو پاکستانی دي
دا څنګه ما بس په دې نه پوهېږم تاسو 8000 او 1 لک تنخواه لې دلته هم تورې پټې تړلې اړتال تنخواه باندې کار نه کوي مې چې در مولات اړتال دی ولید د مولا د قرضداري ولید ټیک ده که ځان له یو بنګله جوړوي کور جوړوي موټر جوړوي د ښځې او د لور وغیره په خادو او په دغه لګوي او د حد نه زیات اسراف کوي نو بیا ټیک ته قرضداري وي زمونږ د بیا نه اړتال لیدي نه برې قرضداري لیدي دیکې خدای برکت اچي دا برکتي دي سوړي نشته چې په هغه سوړو لګي تاسو ته سوړي دي نن مقدمه ده او نن دشمني ده او نن اسپتال دی او نن دا دی او نن هغه دي په هغې درنه ټولې روانې دي نو چې لښتي ته سوړي وي نو اوبه پکې ټینګېدی شي نه او که لښتي ته سوړه نی او پوخ لښتي وي نو لږو اوبو باندې هم کار کېږي نه ښځه ورته وایي ښه ته برکتونو پسې ګرځه زمونږ خېټې چینګېږي نو بېګال اشنا بیا خوب ولید همغه سړی وی 10 روپۍ دې واخېسته که نه وی تا وی چې برکت نشته مې چې برکت هغه طاقت د خدای نه پټ طاقت چې پکې نی څه پې کوم وی ښه داسې وکړه د کور مخې ته پلانکۍ تیږه اوچته که نو 1 روپۍ ده 100 نه 10 نه روپۍ دی ورته وي برکت پکې شته که نه وی او شته پکې بس وی دا اخلم ښځې ته وی ښځې وی سړي خو راته نن یو تیږه وښوله او وی د هغې لاندې 1 روپۍ ده وی پام کوه چې ورنشي 100 نه 10 شو 10 روپۍ شو دې پسې اوس ګرده ګرده دغسې نار نه و وی نه که نه ښځې برکت پکې شته ای ساده برکت پکې شته 100 نالې او 1 روپۍ اخلې بې وقوفه داسې څوک شته یو سړی چاته وي 100 در کوم وي 100 نه 1 راکړه دا خو لیوني وي ته روغې که ته لیوني وی ښځې زه تا ته لیونی ښکارم خو زه روغ یم په هغه 100 کې معنوي طاقت د خدای نو دی کې بی 1 روپۍ راواغېسته ورغې تیږې لاندې پرته وه سوچ یې وکړه چې ټول عمر مې ښځو بچو ناره تېره کړې ده راشه نن پې ښه شی خورم یو کپ پیلم ښه مزېدار او هغه پې غون هغه کپ په دې بچو نن خورم په یو ځل یې پې خورم چې دا خېټې یې غوړې شي لاړه د کبانو بازار ته ښه لوی مضبوط کب یې وکته درهم یې ورویشته او کب یې په اوږه کړو او کور ته یې راوړه ښځې ورته ویې د خدای سپېره لږ اوړه به دې راوړي لږه سبزي به دې راوړې لږه غوښه به دې راوړې لږ تیل میل به دې راوړي 5-6 ورځې به هم شوې وي نو یو بس ښځې پرېږده ورته دې کې معنوي طاقت دی د الله چې کبې په میانځ اوس پړ د په هغې کې یو هیره راووته یو لال پکې راووت دریابي ښځې داسې دي کب خو یې خوړه هغه لال ورته ناشنا ښکاره شو دا خو څه غمې دی نو صرافانو بازار ته یې یوړو نو یو صراف ته یې ورویشته وی دا په څو دی دا پیسې راکړه چې ورویویشته او صراف وکړه دا دې څو کړل خره چې مات شوی نه دی دا دې څو کړل صاحب د دې قیمت ما سره نشته دا ډېر قیمتي دی دا پلانکي صرافلی اوس بس سړی پوه شو چې دا جوړه برکت شروع شو چې هغه صرافلی یې وړو هغه په قدر ورکړه وی دا وګوره 100 پیسو دی چې هغه واړو راواړو یاره صاحب د دې قیمت ما سره نشته پلانکي صراف ته ورشه چې که مشر صراف دی هغه سره به چې هغه له یې وړو د هغه زمانې په لکونو درهمو باندې د هغه زمانې هغه غمې خاص شو دې ته څه وایي برکت ورته نو قرآن کې الله وایي نو حضرت انس ته رسول الله مبارک څه دعا کوي اللهم بارک فی عمره وولده وماله یا ورزقه د برکت دوا نو حضرت انس چې بوډا شو نو څه وایي وی ما ته حضور پاک د برکت دوا کړې ده ځمکه همغه د ځمکه زیاته نه ده لیکن د خلکو باغ په کال کې یو ځل کجورې کوي یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي او وی په عمر کې مې برکت څه دی عمر همغه هم در دی وی دا د 100 ته نږدې ګیره مې هم تکه توره ده او اوسه پورې مې یو غاښ هم لا نه دی وتی دا برکت شو عمر یې 200-300 ته نه دی رسېدلی لیکن په هغه لږ عمر کې برکت دی
چې غاښ نوزي غاښ صفا سالم ویښته تک تور خو زلمیتوب دی کنه او ای په اولاد کې برکت څه دی ګوره وی 200 بچی نوسان وسی او زامن خو مې ولیدل 298 او خدای دې په خیر کې نورم را روان دی